بسم الله الرحمن الرحیم. دا اختر مخه ده، نو خپلو دوستانو سره چې ستاسو سره نواري دي، رشتدارانو سره روغه وکړئ. دا دنیا لږ ټایم ژوند دی. نبی علیہ السلام فرمایي ولا تحاسدوا، یو بل سره حسد مه کوئ. د چا نعمت یې که نه، ښکلې ګاډي، بینک بیلنس وي، نو وایه خدایه پاکه ډېر وله ورکړې، نو الله به تعالی هم درکړي. حسد مه کوئ. زموږ پښتنو کې دا حسد ډېر دی. ولا تباغضوا، بغض مه کوئ. هسې مو یو کس بدي شي، هسې نه جګړه، نه پوله پټې، نه سوک سپېړو، بس بدي شي، داسې مه کوئ. ولا تباغضوا ولا تدابروا، او چا پسې غیبت مه کوئ. غیبت چې ما پسې څوک غیبت وکړي، تاسو پسې څونه خفه کېږئ، نو بل پسې هم غیبت مه کوئ. چوک دکان کې پښتانه ډېر زیات غیبت کوي. هغه کس غیبت کوي، بل پسې خبرې کوي چې هغه ذلیله وي، په معاشره کې شرمېدلي وي. زه خو هسې هم شرمېدلی یم، راشي چې بله مو شرموم. شریف عزتدار کس یېرېږي، چا پسې هم خبره نه کوي. غیبت مه کوئ، حسد مه کوئ، بغض مه کوئ. ولا تجسسوا، او جاسوسي مه کوئ. دې کم خوا ځي، هغه کم خوا ځي، دا کم خوا روانه ده، دې سره زموږ هېڅ کار نشته. بس الله سره تعلق مضبوط کړه. ولیسعک بیتک، پکار چې ستا کور دې ستا دپاره ارتي، چوک دکان کې مه ودرېږه. وابکي علی خطیئتک، په خپلې ګناه باندې وجاړه. موږ په خپلو ګناه باندې نه جاړو، د بل په ګناه جاړو. عمل پې وکړې، خدای دپاره په دې عمل وکړې. زموږ معاشره کې ډېرې زیاته کمزورۍ دي، او خصوصا زموږ پښتنو کې. ولا تحسسوا، څنګه چې جاسوسي منه ده چې دې څه کوي، دا څه کوي، دا کم خوا روانه ده، دې کم خوا روان دی، خپل کار سره کار ساتئ. ولا تحسسوا، د چا د لور او خور عزت مالی. ته نه غواړې چې ستا خور او لور بې عزته شي، نو د بل هم خیال ساته. د بل لور او خور مه بې عزته کوه. چې د بل عزت اخلې، خدای پاک په تا شرموي. یو بل سره مینه، محبت، ښه تعلق، خو یو بل شرمول نه، بې عزته کول نه. وکونو فی الله اخوانا، یو بل سره د رونو په شان اوسېږئ. الله دې په دې خبرو ماله او تاسو له د عمل توفیق نصیب وګرځوي.